ګران کتونکو بالکل دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ موجود یو په اندرشیر بازار کې. دلته کې د عوامو له طرف نه موږ ته دا شکایت موصول شوی دی چې دلته کې د سود روزګار بې انتهایي په عروج باندې دی. دې حوالې سره به موږ مختلف دکاندارانو نه هم تپوسونه کوو، عوام سره به هم ملاویږو، د هغوی نه به هم موږ رایې اخلو چې آیا د سود دا روزګار دوی څه ته وایي. دوی چې کوم دی پهله چې کالي جوړوي په هغې باندې پالش چینۍ وغیره دا څیزونه هم کټوي کوي، بیا چې دوباره کالي واپس کوي نو هغې 25% هم کټوتي کوي. نو چې دا سود کې راځي که دا دوی روزګار دی، دا دوی خپل یونین سره هغه جوړ کړی دی. دې حوالې سره به موږ خبرې اترې کوو. موږ سره موجود دی د قومي پښتونخوا جرګې چیف ارګنایزر د سټي پېښور بابا جان، دې سره به هم خبرې اترې کوو. جی بابا جان، تاسو دې باره کې څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه یو جهان مننه چې تاسو راغئ او د اواز مو اوچت کو. دا شکایت موږ ته دفتر کې راځي. موږ په شیخ یاسین ټاور کې پښتونخوا قومي جرګې دفتر جوړ کړی دی. عوام شکایتونه راځي چې موږ سونه واخلو، نو په دې کې چې کم دی هم د پالش کټوي پکې راځي، بیا چې واپس یې خرڅو نو بیا رانه 25% کټ کوي. دا انتهایی ظلم دی. نو په دې باره کې زه دا تاسو سره ملګرتیا مو وکړه، د دفتر نه روان شوم چې موږ په دې د ګاهک کسټمر نه هم تپوس وکړو چې آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. دویم په دې ځای کې زیات نه زیات سود معاملې ډېرې زیاتې کېږي. نو د دې خلاف هم الحمدلله موږ راوتي یو. او سود ویل کېږي که نه چې دوی پهله کالي ورکوي او هغې باندې کومه د پالش کټوتي وکړي، بیا بعد کې 25% هم کټوتي کوي. دا سود دی که دا روزګار کې؟ نو دا خو دې روزګار کې د دې یونین د دې چې کم د سراب بازار کم ایشویشن دی، نو موږ خو ورته وایو، خو دې ورته کاروبار وایي. دا وایي زموږ کاروبار دی. نو په دې باره کې چې کم دی موږ هم دغه خبره تاسو سره کوو چې انشاءالله دا شی ختمول غواړو، چې هم عوامو ته کم شکایت راغلی دي چې هغې ته هم سهولتونه میلو شي. بل په دې سراب بازار کې چې کمې د سود معاملې شروع دي که نه، نو هغه برکت د دې نه اوچت شو، برکت پکې نشته دی. هر دکاندار نه چې تپوس وکړي نو پریشانه دی، یا قرضدار دی یا پریشانه دی په ډېر تکلیفونو کې. ولې چې سود خو د الله سره جنګ کولی، د رسول صلی الله علیه وسلم سره جنګ کولی. نو انشاءالله دې باره کې به موږ ستاسو هر قسم مرسته هم کوو، ملګرتیا به هم کوو. الله م خوشحاله ساته چې تاسو راغئ او دې باره کې دا تحریک تاسو شروع کو. ډیره مننه، عزتمن شي. جی ګرانو کتونکو، دې ټیم کې موږ سره د اندرشیر بازار صدر شیخ فرزند صاحب هم موجود دی. نو دې حوالې سره به موږ دوی نه هم تپوس کوو. دا تاسو سود والا خبر وکړه، دا خو موږ په پیله ځل واورېدله. خو دې سره زموږ سره جوخ کرنسي مارکیټ هم د شی چې هغې درته چا یاد کړي. دلته خو سونه چې کومه ده، سونه چې څوک هم اخلي، پیسې به ورکوي د کنډې لاندې، چې د کنډې لاندې دی کې قرض هم چې کوي هغه په سود کې راځي. نو داسې مسله نشته. پاتې شو کوم دا شکایتونه راځي چې یاره ډېر دکانداران داسې دي چې هغې په ټایم و سره در نه دي ورکوي، یا خلکو والا لیټ راځي. نو د هغې خو زیاتر مسله دا ده چې خلکو په 50,000 روپو توله کې 50,000 روپۍ صحیح ورکړي، اوس هغې بیا وایي چې اوس پې وړو شی موږ ته اوس 3 لک روپو ته راغی. نو تاسو په خپله حساب ولګوئ چې 2.5 لک روپۍ په یو توله کې اگر موږ تاوان کوو، نو چې 10 تولې د چای نو دا خو 15 لک روپۍ شوې. نو زیاتر دکانداران په دې باندې دیواله شوي دي او ډېر زیات. او آلریډي دی که نن سبا خو کاروبارونه نشته. تاسو اوس میډیا سره تعلق لرئ، ستاسو به 50,000 یا 50,000 روپۍ تنخواهي، تاسو چې د په 6 میاشتو کې ځان له یو چاته میخه کې دی اخیستلی دی. دا خبره هم سونې سره مشهوره ده چې کله سونه جوړې نو پالش هم کټ کوي او دغه شانتې نور څیزونه هم کټ کړل کېږي، بیا چې واپس خرڅوي نو هغې باندې 25% کټوتي کېږي. په شرعه کې خو دا سود دی. تاسو ورته څه وایئ؟ ها خورې تا چې کم ټایم کې د زوی یا د لور واده نو چې سورخاب لاړ شي او هغې نه وله یو سوټ خالي د هغه سوهاګ رات دپاره والې په 1 لک روپۍ، چې یو شپه پکې خالي تېره کړي، سارې څوک په 15 روپۍ هم نه اخلي. سونه داسې شیز دی دا دی، ګوره لاس کې چې ستا د زوی واده کړی دی په 50,000 روپۍ توله ده، چې څو پورې د سره در اغشلې نه نیټه هم دله نه در کوي چې څو پورې سره در دې نه اغشلې. دا سره سوځي نه، دا د 10 لاسونو نه وځي. څومره 10 لاسونو نه. کاریګران مونږ له آرډر راکړي، بیا مونږ کاریګران له ورکو. کاریګران بیا دی کې پالش والا دی، دی کې جوړۍ والا دی، دی کې غمو لګول والا، دی کې ډبي. دا د 10 لاسونو نه وځي. نو چې 10 لاسونو نه یو شي وځي او په 1 لک روپۍ، نو موږ خو دله بیا هم 75,000 واپس درکو که نه. تاسو چې کومه جوړه والی په 1 لک روپۍ سورخاب نه، سار دله څوک 15 روپۍ هم درکوي نه درکوي.
نه 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 خورې ته چې کم یو شي پیسې ورکې چې ورکې 1 لک روپۍ مونږ له راکې د سرو زرو مونږ دله بیا هم 75,000 روپۍ درکوو چې چا جوړ کړي هغې والا 18% باندې په 15% باندې مو واپس والي دا سود نه دی خورې ښه دا په 10 لاسونو نه وځي نو 10 لاسونو نه چې وځي نو هر سړی پکې خپل د وعدې مطابق 2,000 روپۍ هم چې دی کې مزدوري اخلي که نه نو 10 که آسان شو 100,000 روپۍ شوې نو موږ دله 100,000 روپۍ او 15,000 روپۍ کټ کوو دا موټر سایکل چې والی په 1 لک روپۍ دا دله واپس هم 1 لک روپۍ کوي خلو اندر شهر والا تقریبا پالش ختم کړی دی او صدر بازار والا پالش اخلي اندر شهر کې کم دی او 25% بعضې زموږ دکانداران داسې چې ښه کار کوي هغه په 12% هم واپس علي او بل کم خلکو کې چې د سود کار شته نو هغې الله جل شانو هغې له چې کم دی په دنیا کې وښوله چې الله جل شانو فرمایل چې کم سړی سود کوي هغه ما سره کلیعام جنګ کوي چې په دنیا کې الله جل شانو سره څوک جنګ شروع کړي خو تباه او برباد شي څوک سود کوي هغه زما دوست ما سره جنګ کول اعلان کوي په یو توله کې 12 کسان کار کوي او شيږي جوړېدو کې نو هغې کې کموت راشي را کموت په وجه باندې کې پارش راشي سود کار ما ډېر چلیږي اوس انشاءالله کم شوی مولي صاحب کم کړی دی قریشي صاحب زوی کم کړی دی او ډېر کم هر چا خپل بینک کې لږ سود دی بینک هم په سود چلیږي کم شی دی پاکستان کې بغیر د سود چلیږي نو اندر شهر کې چې خو ګوري جی پهله په دلته بار صرافان کې نازل نو هغې به سکول نو کول اوس خو هغې هم ختم شوي دي نو زما په حساب خو د اندر شهر کې سود دونه خاص نشته او حلال حالت دی دکانداران له تاسو څه پیغام ورکوي دی له دا پیغام ورکوم چې تاسو خوري پرېږدئ خپل حلال کار کوي الله پاک پکې ډېر خیر او برکت واچوي نن سبا چې دا روزګار نشته دا د سود وجه ده او بس د برکت لاړو که نه بې برکتي ده اورئ نور څه خبر نشته بس دا کم خلک چې سونه خرڅوي او 25% پې کټوتي کېږي آیا دا سود کې راځي نه دا خو روزګار دی دا خو سود نه دی د شرع خلاف خو دی که نه شرع خلاف خو نه دی ما 25% کاټ خو هر یو ځای کې کېږي 25% بس کټوتی کېږي او روپے کې سلور نه کټینګ دی دا هر یو شیز کې تاوانی که سره زره لیو که چاندی لیو که موټر سایکل لیو که کور لی اندر شهر بازار کې ولې خلک وایي چې سود دی نو بس افوا د خلک وایي غلم دي سود خوارم دي دنیا مخلوق دی وروره څوک به څه وایي څوک به څه وایي د خلکو خولې پسې به نه ځي او مخامخ چې څه کېږي بس هغه ستا مخامخ وي چې یو پیس واخلئ او په هغې کې سړو کړئ غاړه کې واچوئ زیور مه جوړوئ هېڅ تاوان نشته چې زیور جوړوئ نمایش کوئ نو نمایش سره خدا شته صدر صاحب تاسو ته وویلې نه نشته هغه چند کسانو هغه خدای غر کل تباه شو دا د الله وعده ده چې هر کله سود کې نو دا به خرابېږي پوه شوې بل خو پکې دا ده چې ته فرنیچر واخله 4-5 لاک روپو قسم په خدای که یو تنور روټۍ پې پخېږي زه روړی بازار ته خرڅ کوئ جوړه به والی په 2.5 لاک 3 لاک روپۍ به جوړه واخلی هغه به په 100 روپۍ بیا څوک نه علي کوي که نه خو داسې کار دی چې مونږ په 2 لکه او 80,000 روپۍ توله دي ما ریټ ورسره دغه کو او سبا سره در 3 لکو ته ورسېده نو مونږ سره خو به ګاک ما خبره کوي چې یاره ما تاله په کم سیس کې ریټ درکړی دی که نه په هغې کې به یې ماله کې نو دې کې تاوان هم شته زرګرۍ کې دا خو نه ده چې بس خالي ګټه ده اوس په ما باندې 1 لک روپۍ بل راغلی د کور د 2 میاشتو نه په سود کې نه زه زرګر یم زه مخکیني نه سره هم راغستی شم یو توله او هغه زه خرڅ کړم او هغه زه په بل کې ورکړم نو ما باندې به سود نو زما خو دماغ خراب نه وي چې زه په سود راوالم هر ځای نه قرض داري نو دا به زه رالم دا بل به زه داخلوم جی ګرانو کتونکو دا اندر شهر بازار کې مونږ موجود وو تاسو خبرې اترې واورېدې د دکاندارانو هغوی نه هم مونږ د سود باره کې تپوسونه وکړل چې 25% کټوټي او دا تاسو چې کومه چنه یادوي یا پالش یادوي نو دا آیا په سود کې دا ستاسو خپل دغه جوړ کړی دی روزګار جوړ کړی دی هغې حوالې سره مونږ سره د اندر شهر بازار صدر هم ملو شو هغوی سره هم مونږ خبرې اترې وکړې کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور